چې یو سړی اودس وکړي او په حالت د اودس کې جومات ته راشي او دې جومات کې ناست دی په انتظار د مانځه کې، نو دا څومره وخت چې دی په انتظار د مانځه باندې تېروي دغه ټول چې نو په مانځه کې حسابېږي او دله چې نو د هغې ثواب میلاوېږي. دې د وجې نه کور نه چې راځي نو اودس چې دی نو هغه کوه، چې د کور نه را روان شي او اودس وکړي نو په هر یو قدم باندې یو نیکي میلاوېږي، یو پې باندې ګناه هغه معاف کېږي. زمونږ خلک عام طور باندې عادت دا دی چې جومات کې اودس کوي، دا سبیل او اودسخانه او وضوخانه جومات کې جوړه کړي، عرف په دې باندې جاري دی، خو بهتره خبره هغه دا ده چې کور کې هغه اودس وکړه. ضرورت د ضرورت په بنا باندې جومات کې وکړه جایز ده، خو بهتره دا ده چې کور کې اودس وکړه او را روان شه په نیت د مانځه باندې، نو په هر یو قدم به درته یو نیکي میلاوېږي، ګناه به معاف کېږي. او چې بیا جومات ته رالې نو یو 2 رکعته نفل وکړه، که نفل نه کې نو بس چپ کښېنه یو سایډ ته په انتظار د مانځه کښېنه، دقه انتظار دی په ثواب کې هغه حسابېږي او په مانځه کې حسابېږي. الله دې د عمل توفیق راکړي.